नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। د ننګرهار د طب ښوونځي د څلورم ټولګي ټولو درنو او محترمو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت په جامو پټ او د کورونا د مزمنې او خبیثې ناروغۍ څخه په امن کې اوسئ. زمونږ او ستاسې د تدریس موضوع بولس ډیزیز او په بولس ډیزیز کې یو تعداد امراض موږ لوستي وو چې په هغې کې درې ناروغۍ پاتې وو چې لومړی ناروغۍ ایریتیما ملټیفارم دی چې تاسو ته د سکرین په مخه باندې ښکاري. د تاریخچې له نظره ایریتیما ملټیفارم د لومړي ځل لپاره په 1860 کال کې د هیبرا نومي عالم په واسطه وپېژندل شوه چې بیا د دې په 1922 کال کې د شدید شکل د سټیون جانسن عالم په واسطه کشف شوه چې تر نن تاریخه د همده په نامه چې سټیون جانسن سینډروم ورته وایي یادېږي. ایریتیما ملټیفارم د تعریف له نظره دا یوه حاده نقص کوونکي پولیمورف ډرمټوز څخه عبارت دی چې په پسرلي او مني په موسم کې واقعات ډېر زیات دي او دا په احمرار، پپول او ویزیکول باندې متصفه ده. د کلینیک له نظره لومړی د ایریتیما ملټیفارم په وصفي نواحیو کې یو احمراري پلک پیدا کیږي. دغه احمراري پلک په شدت سره پرمختګ کوي او بیا د همدغه احمراري پلک په مرکزي قسمت کې مختلف اندفاعات چې پپول، ویزیکول، بولا، نوډیول د دې په مرکزي قسمت کې تاسوس کوي چې د همدغه مختلفو اندفاعاتو د تاسوس په اساس ایریتیما ملټیفارم کلینیکی منظرې له مخې بیا مختلف نومونه ځان ته اختیاروي. مثلا که چیرته د احمراري پلک په مرکزي قسمت کې پپول منځته راشي دې ته ایریتیما پپولاټوم، که ویزیکل پیدا شي ایریتیما ویزیکولوزم، که بولا پیدا شي ایریتیما بولوزم او که نوډیول پیدا شي دې ته ایریتیما نوډوزم وایي. په ځینو حالاتو کې دغه احمراري پلک په شدت سره لویږي او مرکزي قسمت کې کم آفت نه لیدل کېږي، بیا دې حالت ته ایریتیما انولارس وایي. تاسې شکل ته وګورئ، یو احمراري ساحه لیدل کېږي او مرکزي قسمت کې وګورئ چې یو خط کش شوی سنټرل بلسټر لیکل شوي، یعنې یو برجستګي لري. همدغه برجستګي ساحه کې مختلف اندفاعات د کلینیک له نظره منځته راځي چې همدې ته ټارګټ لیژن وایي چې دا د ایریتیما ملټیفارم دپاره وصفي دی. ایریتیما ملټیفارم دپاره وصفي نواحی د لاس ظاهري قسمتونه، د پښو ظاهري قسمتونه او مخ چې په مخ کې رخسار، د غوږونو سیوان برخه ده، تندی دی، پزه ده، شونډو ساحه ده، دا مناطق په افت اخته کولی شي. دې نه علاوه شدید اشکال بیا د پوستکي نه بغیر مخاطر شه هم په افت اخته کوي چې وروسته به موږ او تاسې په دې باندې بحث وکړو. د اسبابو له نظره د ایریتیما ملټیفارم اساسي سبب تر اوسه پورې نه دی معلوم، ولې مؤلفین داسې نظر ورکوي چې ایریتیما ملټیفارم اساساً دا د خارجي الرجینونو یا ټوکسینونو په مقابل کې د پوستکي د اویو د عکس العمل څخه عبارت دی. دغه خارجي الرجین هر شی کېدلی شي، کېدای شي وایرل ټوکسیني، کېدلی شي بکټیریل ټوکسیني چې په دې کې ډېر مهم سټریپټوکاک او بسیدوکوک ټوکسینونه دي. حتی غذایي فکتورونه هم د دې الرجیک عکس العمل د منځته راتلو سبب کېدای شي یا ویایي عکس العمل پیدا کوي. خو ډېر مهم سبب هغه دواګانې دي چې په دواګانو کې د سلفونامایډ ګروپ، انالجیزیک انټي پایریټ، انټي پایریټیک دواګانې دي په دې کې چې زیات د ایریتیما ملټیفارم سبب ګرځي. نپراکسین سره د دې واقعات ډېر زیات لیدل شوي. د کلینیک له نظره درې کلینیکي ټایپونه چې ستاسې په کتابونو کې ذکر شوي چې یو سټیون جانسن سینډروم دی. مخکې مو ویلې دا یو وخیم شکل د ایریتیما ملټیفارم دی چې په 1922 کال د سټیون جانسن عالم په واسطه کشف شوی. په دې کې بر علاوه د پوستکي نه د پوستکي مخاطي غشا چې هغه د خولې مخاطي غشا، اورل کویټي ده، شونډې دي،
نور مخاطی غشاګانې په انوینل نواحیو کې چې هغه ګلنس پینیس لابیا میجر او مینر دغه ساحې په آفت اخته کوي او شدید سیر غوره کوي چې دغه ناروغان باید بستر شي. نو دا یو وخیم شکل دی. بل ایریتیما ملټیفارم پمفیګایټ دویم شکل دا هم نسبتا وخیم شکل دی چې مخاطی غشا او پوستکي دواړو کې بولاګانې تاسوس کوي او د پمفیګس په شکل باندې منظره غوره کوي. او بلی کلاسیک ټایپ اف ایریتیما ملټیفارم دی چې دا یو کلاسیک شکل عام ډول منځته راځي چې مخکې مو په کلینیک باندې بحث وکړو چې هیمراري او بیا ټارګېټ لیژن دا یو کلاسیک شکل دی. یو بله مرحله په ایریتیما ملټیفارم کې شته چې هغې ته ټین یا ټوکسیک اپیډرمل نیکرولایزس وایي چې ستاسې په کوریکولم کې شامله نه ده، ولې یو مرحله یې ده چې په هغه کې د پوستکي 80% تخریب شوی د لاسه ورکړی اپیډرم او هغه د مړینې فیصدي هم په دې کې لوړه ده چې دا د سټیون جانسن سنډروم نم نسبتا وخیم شکل دی او دا هم بستري او اکثریت مریضان د دې د وجې تلف کیږي. تاسې تصویرونه وګورئ چپ طرف ته چې د لاس کوم تصویر دی وګورئ د هر یو اندفاع په مرکزي قسمت کې یو ضرورتګي یو ټارګېټ لیژن تاسې وینئ. یا یو بل تصویر دی چې په همدې لنډو ورځو کې یو ناروغ موږ خپله کتلی و او د هغې نه مو یو تصویر اخیستی، تاسې دا وګورئ همدغه موسم دی د ایریتیما ملټیفارم. وګورئ دا هر اندفاع په مرکزي قسمت کې یو نقطوي یو نقطه غوندې لري چې همدغې ته ټارګېټ لیژن وي چې دا د ایریتیما ملټیفارم دپاره وصفي منظره غوره کوي. یا په دې بل عکس کې چې ښي طرف ته تاسې ویزیکلونه او دا مخاطي غشا په آفت اخته شوي دا ګورئ دا د سټیون جانسن سنډروم یو شکل دی. تفریقي تشخیص اگر چې ستاسې په کوریکولم کې نه دی شامل او ستاسې په چپټرونو کې هم نشته، خو یادوري کې کوو چې هره مرحله د ایریتیما ملټیفارم د یوې خاصې ناروغۍ سره تفریقي تشخیص کېږي. مثلا مقولو پاپولر ټایپ که د ایریتیما ملټیفارم منځته راغلی نو دا باید د ډرګ ایروپشن سره ارټیکاریا او د سیفلیس د دوهمې دورې سره تفریقي تشخیص کړي. که چیرته ایریتیما انولارس په ساحه کې پیدا شوی نو دا باید د پیټیز روزیا او د رنګ وارم فنګل انفیکشن سره تفریقي تشخیص کړي. او که ویزیکولر امبولس ټایپ د ایریتیما ملټیفارم وي نو دا مونږ بیا د پمفیګس سره ډوهرینګ ډیزیز او د پمفیګایټ سره تفریقي تشخیص کوو. بالاخره د ده تداوي ده. تداوي دوه برخې لري چې یو لوکل ټریټمنټ یا ایکسټرنل دواګانې دي چې استعمالیږي او بلې سیستمیک دي یا انټرنل دي. په لوکل کې مهم شی چې د ایریتیما ملټیفارم لپاره مؤثره دی هغه ایوزول لوشن او الومینیم اسیټیټ 15% دي چې په ټاپیکل شکل یا په موضعي ډول دی دواګانو په د دغه ناروغانو په هغه ساحو کې چې اندفاعات پیدا شوي دي مالش کېږي ورځ کې 2 ځلې. او په سیستمیک کې انټي بایوټیک دي خصوصا اوکسي ټیټراسیکلین او د دې په تداوی کې سټیراید هم شامل دي. البته د خارق د له منځه وړلو لپاره انټي هسټامین هم ورکوو، خو سټیراید په کلاسیک شکل کې دومره ضرورت نه پیښیږي. سټیرایډونه معمولا په وخیمو اشکالو چې هغه سټیون جانسن سنډروم دی او ټوکسیک اپیډرمل نیکرولایزس دی او پمفیګایټ شکل دی په دوی کې ورکول کېږي او په لوړ ډوز یې استعمالوو. 10 ملي ګرام او حتی اوسني کتابونو کې تر 60 ملي ګرامو پورې چې ورځ کې 12 ګولۍ کېږي، ځکه په بازار کې پریډنیزولون 15 ملي ګرامه پیدا کېږي. نو 60 ملي ګرام 12 ګولۍ شوي چې په ورځ کې به خوري. او ځینې کتابونه اوس یادوري کوي چې که چېرته سټیون جانسن سنډروم ناروغانو بستر وي او د پریډنیزولون 60 ملي سره تر 1 هفتې پورې جواب ونه ویلي نو تاسې دا ډوز دوچنده کړئ 130 ملي ګرامو پورې، او بیا چې کله ریسپانس ورکړو په تدریجي شکل باندې سټیراید یا پریډنیزولون دا ښکته کېږي. البته نور د سیکنډ انفیکشن مخنیوي لپاره نور انټي بایوټیک هم شته دی چې د اوکسي ټیټراسیکلین علاوه ازیترومایسین هم په دې ناروغانو کې سیف دي. حتی په ځینو حالاتو کې چې ډېر وخیم اشکال وي نو په زرقي ډول سیفوپیرازون سلباکتام هم د ناروغانو ته توصیه کېږي. پروګنوزس یا د دې ناروغۍ انظار نسبتا ښه دي. یوازې شدید اشکال چې هغه سټیون جانسن سنډروم او همدارنګه ټوکسیک اپیډرمل نیکرولایزس او پمفیګایټ دا یو څه وفیات لري، ولې په عمومي شکل ایریتیما ملټیفارم انظار ښه دي او 2 الی 3 هفتو کې په بنفسهي شکل په خپله هم ښه کېږي.
بله ناروغي درمټایټس هرپیټیفورم یا دوهرینګ ډیزیز ده. درمټایټس هرپیټیفورم یا دوهرینګ ډیزیز د بولس ناروغیو د جملې څخه یوه بله ناروغي ده چې دا یو مزمنه خارښ لرونکي پولیمورف آفت څخه عبارت دی چې سبب یې تر اوسه پورې نه دی معلوم. اما عصبي تشوشات، آټو ایمیونټي د دې ناروغانو او همدارنګه خبیثه ناروغۍ د دې ناروغانو سره یو ځای لیدل کېږي. نو مؤلفین داسې فکر کوي چې عصبي تشوشات، آټو ایمیونټي او خبیثه تومونه د دې په منځته راتلو کې رول لري. د کلینیک له نقطې نظره په ډرمټایټس هرپیټیفورم یا دوهرینګ ډیزیز کې د بولاګانو نه علاوه چون موږ په تعریف کې ویلې چې دا پولیمورف او نقص کوونکې ناروغۍ ده، مزمنه خارښ لرونکې ده، نو نه یوازې چې په دې کې بولاګانې لیدل کېږي، مختلف اندفاعات چې په هغه کې پپول دی، په هغه کې ویزیکول دی، په هغه کې ارټیکاریل اندفاعات دي چې عبارت د ویل څخه دی، همدارنګه پاسچولونه او چې بالاخره دا پاسچول او ویزیکول د جلد سطح ته خلاص شي او د ده محتویات د جلد په سطح باندې وچي، که هغه نصفي مایع وي او که هغه چېرته سیروزي مایع وي، نو کرسپ ساحه کې کرسپ یا ارچق هم تاسوس کوي. نو ځکه دا چې مختلف اندفاعات، پولیمورف اندفاعات په دې کې لیدل کېږي، نو ځکه موږ په تعریف کې ویل چې دا یو پولیمورف ناروغۍ ده. بل دغه اندفاعات چې په ډرمټایټس هرپیټیفورم کې لیدل کېږي دا په ګروپي شکل باندې موجود وي. په وایرل ډیزیز کې هرپس سمپلیکس هم په ګروپي شکل باندې ویزیکلونه پکې لیدل کېږي، اما هلته په د پوستکي په یو نورماله سطح باندې ویزیکلونه منځته راځي. خو په ډرمټایټس هرپیټیفورم کې بیا دغه ګروپي اندفاعات د یو ارټیکاریل ساحې د پاسه تاسوس کوي، یعنی یو ویل به موجود وي او د هغې د پاسه بیا په ګروپي شکل باندې ویزیکلونه تاسوس کوي. نو ځکه بیا دې ته نوم ډرمټایټس هرپیټیفورم ورکړل شوی چې هرپس سمپلیکس باندې ګروپي اندفاعات لري، ولی د یو ارټیکاریل یا ویل ساحې د پاسه رامنځته راځي. بل دغه چې ډرمټایټس هرپیټیفورم کې کوم اندفاعات دي دا تهاجمي خاصیت لري. دا په دې معنی چې په یوه ساحه کې ښه کېږي، بله ساحه کې منځته راځي. حتی کېدلی شي چې په عین ساحه کې یو اندفاع ښه شي او نور نوي تاسوسو کې، نو دا تهاجمي خاصیت هم د ځانه ښیي. ډرمټایټس هرپیټیفورم یا دوهرینګ ډیزیز ماشومان او کاهلان دواړه په آفت اخته کولی شي د کلینیک له نظره. او ډرمټایټس هرپیټیفورم که چېرته د دغه بولاګانو نمایې واخلي، نو 90% په دې کې ایزونوفیلیا موجوده وي چې دا د کلینیک لپاره مهم اعراض او علایمو. وصفي نواحی د وجود ټولې برخې په دې کې په آفت اخته کوي، خو اکثرا متناظري دوه طرفه پیدا کېږي او د دې لپاره وصفي نواحی چې دي اکزیلا ده، دې لپاره د اوږې ساحه ده، آرم دی، همدارنګه بټک او د سکرل نواحی د دې لپاره خاص او وصفي دي چې اندفاع دې په دې ځایونو کې ډېر تاسوس کوي. په ډرمټایټس هرپیټیفورم کې د هیسټوپاتالوژي د نقطې نظره هغه بولاګانې چې منځته راځي دا سب اپیدرمي کې د اپیدرم طبقې نه لاندې، که ستاسې فکر وي موږ په نورو بولس امراضو کې اکثریت ویلو چې دا په دې کې بولاګانې انټرا اپیدرمیک، مګر په ډرمټایټس هرپیټیفورم کې بولا سب اپیدرمیک دا چې سب اپیدرمیک شي نو په اسانۍ د منځه نه ځي د ګوتې فشار په واسطه. معنا دا چې په دوی کې نیکولس کې ساین هم منفي دی. بل دا چې په دې ناروغانو کې د اکانتولایزس حادثه نه لیدل کېږي د هیسټوپاتالوژي د نقطې نظره. په دې ناروغانو کې اکانتولایزس حادثه نشته. او بله مهمه خبره پکې دا ده چې په دې ناروغانو ستراتوکورنیوم طبقه کې د اویو توسوی د لیمفوسیټ او ایزونوفیل حجراتو ارتشا پکې لیدل کېږي. بل د دې ناروغیو تداوی دوه برخې لري چې یوې لوکل تداوی ده او بلې سیسټمیک ده. په لوکل تداوی کې د ډرمټایټس هرپیټیفورم لپاره حمامونه توصیه کېږي، یعنی دا معنا چې د جلدي ناروغانو په ټپ
کې پوتاشیم پرمنګنیټ یو فیازار محلول جوړیږي او ورځ کې 2 یا 3 ځلې دغه ناروغانو ته په هغې کې حمام ورکول کېږي د نیم ساعت دپاره. د دې نه علاوه هغه دواګانې وایي چې په خپل ترکیب کې مینتول، فینول او یا کامفورټ ولري، دا هم د ډرماټایټس سرپیټیفورم دپاره ښه دواګانې دي چې ښه نتیجه لري. علاوه له دې نه ټاپیکل سټیرایډ چې ترایمسینولون دي، کلوبیتازول دي، مومیتازون دي، بیتامیتازون دي، دا هم د ډرماټایټس سرپیټیفورم یا ډوهرینګ ډیزیز دپاره ډېر ګټور تمامیږي او استعمالیږي. په سیسټمیک دواګانو کې بیا سټیرایډ دي چې سټیرایډ په لوړ ډوز کارول کېږي 240 ملي ګرام، او دې نه علاوه سلفا پایریډین 0.5 ملي ګرامه هم د ډرماټایټس سرپیټیفورم په تداوی کې شامل دي چې ورځ کې 4 ځلې ورکول کېږي تر هغه پورې چې اراز د منځه لاړ شي. او کله چې اراز د منځه لاړه بیا سلفا پایریډین قطع کېږي، او که دې سلفا پایریډین د شروع سره کم جانبي عوارض موجود شو نو بیا هم دوا قطع او یوازې سټیرایډ ته ادامه ورکول کېږي. که د سیکنډ انفیکشن خطر موجود دي ناروغانو ته انټي بایوټیک هم ورکولی شي. بله ناروغۍ بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس اور هایلی ډیزیز دی. د نوم څخه معلومیږي دا د لومړي ځل لپاره د هایلی نومي عالم په واسطه کشف شو، نو ځکه دې ته هایلی ډیزیز وایي. دا یو سلیم سیر لرونکي مزمن پمفیګس ناروغۍ ده چې ارثي بنیه لري او اکثرا فامیلي تاریخچه په دې ناروغانو کې مثبت وي چې په ارثي ډول یو نه بلکې څو کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي د فامیل. نو په همدې لحاظ دې ته بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس نوم ورکړل شوی دی. د اسبابو له نظره په بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس وی اساسي سبب نه دی معلوم، اما په ارثي ډول د دغه ناروغانو په اپیډرم کې جینیټیکي نواقص موجود دي چې د همدغه نواقصو په اساس دا ناروغۍ منځته راځي. د کلینیک د نقطې نظره په دغه ناروغانو کې په ګروپي شکل بولونه منځته راځي. دغه بولاګانې چې په بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس کې یا به په یو نارمل پوستکي ساحه باندې یا په یو احمراري ساحه باندې دا تحفظ کوي. دغه بولاګانې انټرا اپیډرملي دا د اپیډرم په داخل کې، نو ځکه که د ګوتې په واسطه معمولي فشار هم وارد کړو نو دا په اسانۍ د منځه ځي او په همدې لحاظ نیکولسکي ساین په دغه ناروغانو کې مثبت. بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس په متناظر شکل باندې د وجود هره برخه په آفت اخته کولی شي، اما غاړه، اکزیلري نواحی، د ګروین ساحه او نهایت زیات د بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس په واسطه په آفت اخته کېږي. هغه بولاګانې چې په بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس کې منځته راځي لومړی شفافه سیروزي مایع لري، بیا وروسته دغه شفافه سیروزي مایع مقدر کېږي او پس پکې تجمع کوي او بالاخره جلد ته یې سطحه خلاصېږي او د ایروژن او د ارچق یا د کرست منځته راتلو سبب ګرځي. د هیسټوپاتالوژي د نقطې نظره بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس کې بولاګانې انټرا اپیډرملي، نو چې انټرا اپیډرمي په دې کې نیکولسکي ساین مثبت دی. بل په دغه ناروغانو کې اکانتولایزس حادثه لیدل کېږي. بل د هیسټوپاتالوژي نظره په بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس ستراتوکورنیوم طبقه کې یا اپیډرم کې هایپر کیراتوز موجودي او په درم طبقاتو کې بیا د لیمفوسیټ حجراتو ارتشا لیدل کېږي. بل تفریقي تشخیص بیناین فیمیلیل کرانیک پمفیګس اگر چې تفریقي تشخیص تاسو په کوریکولم کې نه ده شامل، خو باید د انټرټیګو ټینیا سرسیناټا پیټرز ورزیکولور او ډیریر ډیزیز د دوی سره باید دا تفریقي تشخیص. د دې تداوی هم دوه برخې لري، یو ټاپیکل ده او بل سیسټمیک. په ټاپیکل تداوی کې انټي بایوټیک او سټیرایډ شامل دي چې په انټي بایوټیک کې جنټامایسین، نیومایسین، فوسفیک اسید او نور، او په سټیرایډونو کې مهم او چې ښه نتیجه لري هغه ترایمسینولون دي. خو دې نه علاوه کلوبیتازول، بیتامیتازون هم ورکولی شو. خو په بازار کې نن سبا په کمباین شکل سټیرایډ جمع انټي بایوټیک پیدا کېږي، مثلا بیتامیتازون جنټامایسین یا هایدروکورتیزون جنټامایسین، هایدروکورتیزون فوسفیک اسید یا بیتامیتازون نیومایسین. نو که چېرته د دغه کمباینیشن نه کار واخیستل شي دواړه پکې شامل دي.
په سیستمیک دواګانو کې د سیکنډ انفیکشن د مخنیوي لپاره اوکسیټیټراجیکلین د دې لپاره چایس دوا ده، خو د دې نه علاوه ازیترومایسین هم موږ ورکولی شو. او همدارنګه استروجن په هفته کې یو ځل دغه ناروغانو ته د تجربو په اساس مؤثره ثابت شوی. دا ډاکټر صاحبانو تاسو ته تر اوسه د بولس ډیزیز ناروغۍ چې دا درې ناروغۍ پاتې وي، او انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ په نوو موضوعاتو باندې بحث کوو. هغه ویډیو به تاسو سره شریکوو. که چا سره کوم سوال یا پوښتنه وي نو کولی شئ چې د همدې ګروپ د لارې موږ سره شریک کړئ. انشاءالله په وخت سره به ورته رسیدګي وشي. د توجه نه مو یوه جهان مننه. په آخر کې بیا هم وایم چې کورونا جدي وګڼئ، لطفاً په کورونو کې پات شئ، او موږ ستاسو په خدمت کې انشاءالله ستاسو ټول مشکلات ته به رسیدګي کوو، او د الله جل جلاله د دربار څخه د دغه وژونکې ناروغۍ او د ساري ناروغۍ څخه ټولو ته دعا کوو چې الله مو د دغې ناروغۍ نه وساته، په امان کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.